کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې 9 کاله تیر کړو د هجرت نه پس، او په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر غزاګانې وکړي، اخر تر دې پورې چې هغه لوی ښار، هغه مبارک ښار مکه مکرمه هغه فتح شوله. په دغه 9 کال د زبرګې میاشت وه، هرقل بادشاه ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی، او خلک بالکل وږې تږې ناست دی، قات سالفې ده. نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي، په مدینه منوره حمله وکړي، د مسلمانانو حکومت ختم کړي. ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې دې به ځان ته صفر طاقت ویلو. لوی بادشاہي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاہي وه. نو هرقل بادشاه دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابله یو بل بادشاہي موجود وي. نو هرقل بادشاه دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي. نو چې کله دې خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شو، دا ورته یو دروغ خبر رسېدلی و. نو ده ویره دا موقع د حملې کولو، ځکه په زړه کې د ده دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی. دته یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د دعوت لپاره خط لیږلی و. دله چې هغه خط ورسېدو، په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی. دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت لا. نو د ابو سفیان وغوښتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق یې څه تپوسونه وکړه، ابو سفیان ولا جوابونه ورکړو. نو دی هرقل بادشاه خپل قوم ته وویل وی دغه سړی چې دی دا رښتینی پیغمبر دی، دا رښتینی پیغمبر دی، او داسې دی په خپل تخت باندې ناست و. وی زه چې په کوم ځای باندې ناست یم او په کوم ځای زما دا خپې پرتې دي، یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغې قدمونه را رسي، دا ځای به م هغوی فتح کوي. او دا خبره وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي. دا خبره وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکړو، وی که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ نو راځئ چې په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړو. چې دا خبره وکړه، خلکو یو انقلاب شروع کړو، غوغا شروع کړه، ښه ته پې ایمان راوړي. نو دی ویرېدو. نو خلکو ته ویل وی ما خو هسې ټوکې کولې، تاسو مې کتئ چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې. بدبخته بادشاهي غوره کړه او دین اسلام یې پرېښودو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر راورسېدو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاهي غوره کړه او آخرت یې پرېښود. که چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوی و، ځکه بادشاه و. خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس شو. نو ښه ورته پته وه چې دا رښتینی پیغمبر دی، خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موقع ده، ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه. نو دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو. 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو، 40,000. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقابلې له روان شو په مدینه منوره باندې د حملې کولو دپاره. دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر راورسېد د الله پاکه پیغمبره د روم چې کوم بادشاه دی هرقل، هغه په مدینه منوره باندې د حملې کولو اراده کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام راټول کړو، وی دا خو ډېره زیاته بې خوندتیا ده چې هغه د روم نه را روان شو په مدینه منوره باندې حمله وکړي. زه چې موږ ورله مخکې لاړ شو، موږ ورله مخکې ځو، ځکه دا خو بې خوندتیا ده چې هغه راورسېږي په موږ باندې حمله وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د 1,000 لښکر تیار کړو د مسلمانانو. داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی، داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی. دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو. خو دا موسم چې دا سخته ګرمي وه، سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلې ده. او بل ته د مدینې منورې باغونه چې وو هغه هم پخ شوي وو، کجورې پخ شوي وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ځئ چې غذا له ځو. نو دلته کې منافقینو پروپاګنډه شروع کړه، وی دې ګرمۍ ته وګوره او د ده غذا له تلو ته وګوره، او روم کم ځای کې دی، دومره لرې تلو. نو منافقین خپل ملګرو ته وی په کلاره کښېنئ، ګرمي ده، لا تنفروا فی الحر، ګرمۍ کې مه وځئ، دا ګرمي ده، په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کېږي. الله تبارک وتعالی آیت نازل کړو، قل نار جهنم اشد حرا. د الله پاکه پیغمبر ووایه اور د جهنم د دې غرمونه ډېر ګرم دی. تاسو وایئ ګرمي ده مه وځئ که نه، ووایه اور د جهنم ګوره ډېر زیات ګرم دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته کې
لوی لخر د مسلمانانو تیار شو ډیر زره نو د هغې دپاره د سورلوم د ضرورت و د هغې دپاره د جنگ د سامان هم ضرورت و نو نبي علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو په دې غذا کې ویره چنده راوړئ دا واحد غذا ده چې په دې کې نبي علیه الصلاة والسلام د چندې اعلان کړی دی مخکې غذاګانو کې به نبي علیه السلام داسې پټه غونته خبره کوله چې دا راز پاش نه شي دلته یې ښکاره اعلان وکړو وی چنده راوړئ ځکه چې جنګ مو د ډېر یو لوی طاقت سره دی جهاد د یو ډېر لوی طاقت سره دی رومیان دي د زمانې ځان ته سپر طاقت وایي او دویم سفر هم وګت دی لښکر هم زیات دی د جنګ سامان هم نشته دی چنده راوړئ هر صحابي کور ته روان شو زی چې چنده راوړي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د چندې اعلان وکړ زه ډېر زیات خوشحاله شوم وی خوشحاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره لږ مال موجود و مالدار وم وی ما وی چې زه دا ځل خو به د ابوبکر نه نمبر اوسم که نه دا ځل د ابوبکر نه نمبر اوسم چې نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو وی کور ته لاړم وی کور کې چې مې څومره سامان هغه مې په منځ باندې نیم کو او نیم سامان مې کور پرېښود او نیم مې راوړو د نبي علیه الصلاة والسلام خوا کې مې ورته وکړو او خواته ورسره کېناستم خوشحالېږم چې ما ډېر سامان راوړی دی وی ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم څه سامان راغستی دی راوړو د نبي علیه الصلاة والسلام خواته یې کېښود په چنده کې هغه ورته کېناست زه د ابوبکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشحالېږم چې زه دا ځل مې د ابوبکر نه وګټله زما سامان ډېر دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه وی عثمان رضی الله تعالی عنه هم کور ته لاړو چې کور ته لاړو 300 آسونه او زر اشرفی عثمان رضی الله تعالی عنه راوړي 300 آسونه او زر اشرفی دا اشرفی چې دینار ته ویلی شي دا د 100,000 پیسې د ډېرې قیمتي روپۍ دي نو عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړو نو زر اشرفی او 300 آسونه را روان کړي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کا 300 آسونه موږ هم وایو موږ چنده ورکو کنه موږ هم چنده ورکو 10 روپۍ ګور هغه ورکو موږ ما چنده ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زر اشرفی پلاس کې نیولې صحابه کرام فرمایي وی نبی علیہ السلام په لاس کې سي اړه ولې او دومره ورته خوشاله دي کنه نبی علیہ السلام فرمایل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي ته نقصان نشي رسولې عثمان چې څه کوي کوي ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه درسي دا مطلب نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ګناه کوا مطلب دا نه الله به نن نه بعد د ګناه نه ساتي ته به نن نه بعد ګناه د سره کوي نه دومره خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنہ په غیمال باندې ویخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما طرف ته متوجه شو عمره سدی راوړي دی په چنده کې ما ورته چې الله پاک پیغمبره په کور کې مې چې څومره سامانو هغه مې په منځ نیم کو نیم مې کور پر خدا نیم مې دار راوړی دی چې ښا یا ابوبکر نه تاسو کو چې ابوبکر سدی راوړي دی چې الله پاک پیغمبر د کور ټول سامان مې راوړی دی ښا کور کې څو هغه هر سره وړي دي وی ابوبکر په کور کې بچو ته سپریخي دي اذا الله پاک پیغمبر استا او د الله نوم ورته پریخي دي په کور کې بچو ته الله او د الله رسول پریخي دي په کور کې څو هغه ټول راوړي دي عمر ما وویل چې د ابوبکر سره مقابله نه کیږي ما خو چې زما د ابوبکر نن اوګه ما خو د کور سامان په منځم کړي ابوبکر چې په کور کې سم منتهي ټول راوړي دي دا د غید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا محبت وا چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړي ها دا دغه یقین او دا دغه عقیده او علما لیکي ما تعالی دا جایز نه دي چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو ځکه زمونږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی د کور ټول سامان کوی د الله په لار کې ورکړو سبب خیر غواړي بیا بس غواړي خیر غواړي بل ته بلاس نشي نو دا غي نه خدای چې د خپل ټول سامان د الله په لار کې نه ورکړي ستې د بچو لپاره دی دا غي خو یقین او دا غي عقیده وا الله تبارک وتعالى ورله اخ شانتي بندوبست کو نو دا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه چې یو صحابي وي زه به د ده نه نوم ګټم بل وي زه به نوم ګټم د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه زمونږ د یو بل سره سیالي ده خو په دنیا کې ښه د ګاډۍ اخیستی دی زه به هم ګاډۍ اخلم ښه د بنګله جوړه کړه زه به هم بنګله جوړوم ښه د پلانکي زه 2 روپۍ وګټلې زما دا به هم دومره ګټې کو حلالې وي او کو حرامې وي ګاډۍ په حلالو اخیستی کو په حرامو اخیستی دی کور په حلالو جوړ کړی کو په حرامو جوړ کړی دی خو بس زه به هم جوړوم دې ته نه ګورو چې دا پیسې حلالې دي کو حرامې دي زمونږ سیالي د یو بل سره په دنیا کې ده په پیسو کې ده اگر چې هغه حرامې ولې نه وي د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وه او دا د مسلمان شان هم دی چې دوی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي دیو جنا یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له غریب صحابه کرام راغلو د الله پاک پیغمبره زمونږ نه مالدار صحابه کرام مخ کې شو په نیکو کې هغه زمونږ نه مخ کې شو ځکه چې مونږ منځونه کوو هغه منځونه کوي مونږ روزي نیسو هغه روزي نیسي مونږ ذکر کوو هغه ذکر کوي
خدای الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي مونږ خیرات نشو کولای هغه صدقې ورکوي مونږ صدقې نشو ورکولای ځکه هغه مالدار دی مونږ غریبانان یو ناغه زمونږ په نیکو کې مخکې لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی زه درته یو عمل خیم تاسو به د مالدارو نه مخکې شئ غریب صحابه کرامو ته فرمایل وی کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د هر فرض مانځنه ورستو 3 شپېرې سبحان الله 3 شپېرې الحمدلله او 4 شپېرې الله اکبر وایي دا د هر فرض مانځنه کوي د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی تاسو دا غینه مخکې شئ یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د کېدو په ټیم کې دا وایي چې کله کېږي 3 شپېرې سبحان الله 3 شپېرې الحمدلله او 4 شپېرې الله اکبر وایي نو غریب صحابه کرام خوشاله شو وی زمونږ د مالدارانو نه به اوس مخکې شو غریب صحابه کرامو د هر منځنه وروسته دا وظیفه شروع کړه دا ذکر شروع کړو مالدار صحابه کرام په خبر شو وی هغوی دا موږ نشو کولی سو چې تاسو یې کوئ چې موږ به هم کوو که نه نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړو هغه هم دا شروع کړو دا غریب صحابه کرام بیا لاړ نبی علیه الصلوۃ والسلام لره وی د الله پاک پیغمبره خو زمونږ سره یو شان نه بیا زمونږ نه مخکې شو ځکه چې دا کم ذکر مونږ کوو دا خو هغې هم شروع کړو نو هغې خو صدقې هم ورکوي زکاتونه ورکوي خیراتونه کوي نو د هغې ثواب خو بیا جدا دی خو بیا زمونږ نه مخکې لاړو نو نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل په دې کې مونږ اوس څه نشو ویلی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی نو هغوی ته یې ورکړی نو اوس پکې زه څه ووامه دا خو الله هغې له مالداري ورکړې ده نو دا خو د الله فضل دی نو چې د هغې له ورکړی دی نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونو کې وه په نیکو کې وه دا ذکر مې درته وښو دا ذکر تاسو کوئ هر مانځه پسې وروستو 3 شپېرې سبحان الله 3 شپېرې الحمدلله 4 شپېرې الله اکبر دا څو تسبیحات شو 100 تسبیحات شو که نه دا 100 تسبیحات شو او منځونه په ورځ کې څو دي 15 نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو 500 نو 500 او الله تبارک وتعالی د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي په 10 باندې الله تبارک وتعالی یو نیکی بدلی د مسلمان په لسو باندې نو چې 500 له 500 له په لسو کې ضرب ورکړي نو څو تنه جوړیږي 15000 کنه 15000 تنه جوړیږي نو د ورځې 15000 تسبیحات چې په هر مانځه پسې ته دا وایي د دې وجه نزل نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځه وروسته کوئ نو دا 15000 تسبیحات شو نو په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 15000 ګناهونه د ورځې وکړي 15000 ګناه څوک کولی شي نشي کولی نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي دا 15000 نیکۍ دي نو 15000 ګناه یو انسان نشي کولی نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروسته دا تسبیحات وایي نو پکار دا چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو د کېدو په ټایم کې هم وایو نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابو بکر را بیا دلته مخکې شو نو ما وی چې د ابو بکر مقابله ګرانه ده نبی علیه الصلوۃ والسلام د زبرګ میاشت وه 5 تاریخ او تبوک په طرف باندې روان شو او 10000 لښکر ورسره دی په دې کې صحابه کرام رالو او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل د الله پاک پیغمبر موږ له سورلې راکړه چې موږ در سره جهاد لاو شو غریب صحابه کرام موږ هم اسونه او خان سخر پکار دي چې موږ په سوارش استاد سره مرګ شو غزال لاو شو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما سره خو څه نشته چې تاسو له درکمه هغه صحابه کرام د هغه ځای نه په جړا باندې روان شو جړلې چې موږ د نبی علیه السلام نه پاتې کېږو نبی علیه السلام غزال روان دی الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون دسترګونه وښ کې باندې واپس روانو جړلې چې موږ نبی علیه السلام نه د غزا نه پاتې کېږو ټول مسلمانان غزا لاړو مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو ضعیفان بوډاګان پاتې شو یا معذور پاتې شو یا خزی پاتې شوی یا منافقین پاتې شو یا د غریب صحابه کرام پاتې شو غریب صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانېدو نو علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ته پاتې شه ته د کورونو خیال ساتي ته بس ساتي د کورونو خیال ساتي خپل نائب وګرځوي ته پاتې شه ته موږ سره مزه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانېدو علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل د الله پاک پیغمبر ته ما د خزو د بچو سره پیډي ته په مدینه کې ما د زنانو سره پریدو د ماشومان سره په خپل را نزي علي رضی الله تعالی خفه شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی اے علي خو خدینه دا چې ته زما د پاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه السلام د پاره وو څنګه چې هارون د موسی علیه السلام د پاره نو خو خدینه چې داسې ته زما د پاره شي خو زمانه ورسته بل پیغمبر راتلونکي نشته دی په دې باندې علي رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خوشاله شو علي رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او نبی علیہ السلام د صحابه کرام سره روان شو چې کله روان شو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا یو مشر صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دیو چې نبی علیہ السلام روان شو زما سره خو واډي ټپه ټیپه وا کمزوري وا
ما وی چیرې دا خو د دومره د اوږد سفر نه ده خو دوه درې ورځې به لږ خوراک ورکړم دا به لکه سربشي لږ طاقت به پکې راشي بیا په نبي علیه الصلاة والسلام پسې روان شم زه پاتې شوم چې پاتې شوم ګیاګانې مې راوړي خوراکونه مې راوړه اوښې ته مې اچول یو دوه ورځې تېرې شوې خو په اوښه کې هېڅ فرق رانغی هېڅ فرق پکې رانغی ما وایي چېرې دا خو نه سربېږي اوښه مې پرېښوده پیدل روان شو په نبي علیه الصلاة والسلام پسې منډه 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 حتی تر دې پورې چې په یو ځای کې مې نبي علیه السلام او صحابه کرام ورسول چې مې رسول نبی علیه الصلاة والسلام چې زه ولیدم ډېر زیات خوشحاله شو ابوذر ته څنګه رالې د الله پاک پیغمبر پیدل رالم پیدل دې موږ ته ځان راورساوه او نبی علیه السلام موسکی شو چې ابوذر موږ پسې یوازې رالې موږ پسې یوازې رالې خو د دنیا نه به هم یوازې ځي واوره ما پسې یوازې رالې او د دنیا نه به هم یوازې ځي او د الله تبارک وتعالی ته به هم یوازې پاسي چې دا راته وویل بهرحال بیا دغه شانتې وشوله هم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په سفر باندې روانو ربزه مقام ورته وی الته کې بیمار شو الته کې وفات شو هیڅوک نو بالکل یوازې وفات شو حتی تر دې پورې دومره څوک نو چې کفن دفن کړی وي یا څه ټیم بعد عثمان غنی رضی الله تعالی راغی چې ویلی دو نو بیا په جنازه وکړه الته دفن کو الته دفن کو نو فاطمه تک شانتی یوازې بیا بالکل زه سره هغه ځای نه مرګ شم روان شوم یتلو په لار باندې بیا هغه د سمودیانو کندرات رالو سمودیانو کندرات رالو چې الته څنګه ورسېدل نبی علیه الصلاة والسلام سر مبارک کته کو د الله تبارک وتعالى ذکر شروع کو استغفار شروع کو صحابه کرامو ته فرمایل وي د دې ځای په منډه باندې تیرېږي دې ځای په منډه باندې تیرېږي او دې ځای کې به وبم ګورې نسکه دا فرمایل نبی علیه الصلاة والسلام او په انتهایی عجز باندې روان دي او سر ښکته نیولې ځکه دا هغه مقام دی چې دلته د الله عذاب راغلی دی دا هغه مقام دی چې دلته نافرمانه خلک الله د دنیا نه پناه کړی دی په عاجزۍ سره روان دی نبی علیه السلام استغفار وایي سر ټیټ نیولې صحابه کرامو ته فرمایي زر د دې ځای نه وځئ ځکه په دې باندې اوس هم د الله غضب او غصه ده په دې ځای زر تېرېږئ خو ډېره لویه مجموعه ډېر زره کسانو نو د نبي علیه السلام اواز هر چا وانورېدو وي دلته به اوبه موبه هم نسکئ اوبه به نسکئ نو د اواز خو ټولو کسانو وانورېدو بعضې کسانو د هغې نه لږې اوبه مسکلي بعضو پکې اوړه واغږل وړی ته ځان له تیار کړو ډوډو مړو دپاره وړی په هغې اوبو باندې واغږل بیا چې نبي علیه الصلاة والسلام خبر شو وایي د الله پاکه پیغمبر بعضې کسانو کې اوړه غږلي په هغې اوبو باندې نبي علیه السلام وفرمایل دغه ډوډۍ مې استعمالوي دا اوښانو له ورکئ دا اوښانو له ورکئ په دې ځای باندې زر تېرېږئ اوس هم علما لیکي چې په کم مقام باندې عذاب راغلی د الله نافرمان خلک پکې تېر شوي دغلته مه ورځه دغلته مه ورځه الله دې زموږ په حال رحم وکړي مونږ وایو دا کندرات دي دا آثار قدیمه دي چکر له وله لاړ شي هلته کې د الله نافرمانۍ کوي هلته داسې ښځې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي هلته موږ د سیل ځای رخ کړی موږ د چکر ځای رخ کړی دې ته نه ګورو چې دا کندرات د چا نه پاتې شوي دي دا ورې پاتې شوي دي دا هغه خلکو چې د الله نافرمان او د الله عذاب پرې راغلی دی هلته کې لاړ شه د الله نه ویرېږه عبرت حاصل کا دا نافرمان خلکو الله ته مخ د ځمکې وزګار کړی دی استغفار ووایه الله ته په ژړا شه په دغې ځای کې موږ چې د سیل او د چکر ځای رخ کړی داسې ده که نه ده بلکې حکومت په ټیکس مقرر کړی چې زی ورته په دروازه کې پیسې واخلي وي دوره پیسې راکړه لاړ شه ځان له پټوان مټوان وباسه وګرځه چکر وخه چکر نه عبرت حاصل کړه لاړ شه دا د عبرت حاصلولو ځای دی نو داسې ځای ته به چکر له نه ځي کو ځي نو عبرت له ورشه په منډه تېر وځه بیا کسارېږه پکې مه نو د سمودیانو په هغې ځایونو باندې نبي علیه الصلاة والسلام ورغی چې لږ مخکې لاړو صحابه کرامو ته وفرمایل وایي د الله پاکه پیغمبره تږي شوي یو څاروي هم تږي شوي دي اوبه نشته دی څه وکړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی دلته کې یوه چینه ده خو هغې چینې ته چې ورسئ اوبه به ترې نسکئ اوبه به ترې نسکئ وی صحیح ده هغې چینې له چې ورسېدل صحابه کرام وکتل پای کې اوبه شته دی نه نو هغې نه خو داسې یو څاڅکی غونته روزي اوبه پکې شته نه د الله پاک پیغمبر ته وفرمایل چې اوبه دې مسکه په هغې کې اوبه شته دی نه موږ ته څه وڅښو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دغه لږې اوبه ترې ماله راوړئ دغه معمولي اوبه ترې ماله راوړئ وی ټیک ده بس صحابه کرامو ته په لوښي کې لږې غونته اوبه راواغستې او نبی علیه الصلاة والسلام راوړي چې نبی علیه الصلاة والسلام راوړي نبی رسول الله په خپل لاړې مبارکې تو کړې هغه اوبو کې وی لاړ شه دا اوبه واپس په دې چینه کې توی کړئ واپس په دې چینه کې واړوئ صحابه کرام هغه اوبه واغستې واپس یې په هغې چینه کې واړولې نبی رسول الله لږ صبر وکړئ لږ صبر چې لږ صبر وکړو چینه داسې روانه شو داسې روانه لکه د اوبو لښتې چې بهېږي داسې روانه شوه نبی علیه السلام وفرمایل په خپله تې وبس کړئ خپل څاروي پې اوبه کړئ هلته کې خوا کې نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي یو وخت به راشي چې د دې چینې نه به دلته دا ټول علاقه شنه وي دلته به لوی لوی باغات جوړ شي او صحابه کرام فرمایي موږ په خپلو سترګو ولیدل چې هغه علاقه کې بیا باغات جوړ شو هغې چینې د وجې نه بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام تبوک مقام ته ورسېدو هلته یې پړاو واچو خو مقابلې له هرقل بادشاه رانغی ځکه هرقل بادشاه بیا خبر شو چې دا خبر دروغ دی چې مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی دا دروغ دی نو هغه بیا رانغی وایي د پیغمبر سره مقابله نه کېږي هغه د هغې ځای نه واپس تښتېدلی و
واپس تلو نبی علیہ السلام البته شل ورځې تېرې کړې مقابلې له سوکرانو نبی علیہ السلام فرمایل چې دوی نه راځي نو موږ پسې نه ورځو پرېږدوئ موږ رالو خو فایده څه وشوله فایده دا وشوه چې هلته کې ګیر چاپېره چې کوم قبایل پاتې کېدو خلک پاتې کېدو په هغې باندې د مسلمانانو یو روب پرېوته د مسلمانانو یو یاره پرې پرېوته چې دا خو ډېر زورور دي د زمانې هغه سوپر طاقت چې ځان ته وایي روم په هغې پسې راغلي دي او هغه ته نه وتښتېدل نو هغه خلک چې هغه ټول مسلمانان شو ډېر چاپېره چې کوم قبایلو ډېر خلک مسلمانان شو او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه واپس راغی مدینې منورې ته چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته که نه نو د نبی علیه الصلاة والسلام سره تمام مخلصین مؤمنان تلي وو خو په مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو منافقین پاتې شو یا معذورین پاتې شو یا ښځې او ماشومان پاتې شو خو په دې کې درې صحیح مؤمنان هم پاتې شو د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو درې صحیح مسلمانان هم پاتې دا غزوه تبوک ته نه وتلي په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه دا صحیح مسلمانانو خو دوی د نبی علیه الصلاة والسلام سره نه وتلي پاتې شو دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي چې دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی فرمایي وي په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زم په دغه ورځو کې د ټول نه مالدار زم په دغه ورځو کې او ما ځان له دوه خیم ساتلې او خیر سمې مې سر به کړې وي ما چې نبی علیه الصلاة والسلام غزاله ځکه نه زه به سره په دې خو باندې ځم نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړ چې زه غزاله ایمان چې زما سره خیر سربي وخی موجود دي دوی بزي زه پسې سبا وزم لاندې به کوم سبا شو بیا یې ناراستیا را باندې رااله ایمان چې زه بل ورځ پسې لاړ شم بل ورځ شو ایمان چې زه بل ورځ پسې لاړ شم دویمه درېیمه ورځ شوه چې خبرېدم نبی علیه السلام را دومره لرې تللی چې بیا پسې زما تلل ممکن نه ناراستیا پاتې کړم ناراستیا د وجې نه او دا یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی و چې د په دغه ورځ ډېر خپلوان راغلي وو ټول خپلوان یې په دغه ورځو کې راغلي وو نو چې خپلوانو ته وکتل د هغوی سره مصروفه شو زه ډېرې غذاګانې مې د نبي علیه الصلاة والسلام سره کړي د رشته دار اوس راغلي دي پاتې شم لاړ به نه شم او دا یو صحابي چې د ده غټ باغ و یاره دا باغ مې پخ شوی دی کجوري دي دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا به مرغو خرابي کړي دا کجوري ټولې دا به ورته ویشي وي نو هرې غذا له تللی م خو زه په دې کې به لاړ نه شم د دې وجې نه پاتې شو دا کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي یو ځل راووتم مدینه منوره کې ډېر چاپېره ګرځم ګورم نو یا مې نظر په ښځو لګي نو چې ځان ته مې وکتل نو چې زه خو ښځه هم نه یم یا مې په معذورینو نظر لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو معذور هم نه یم یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو بوډا هم نه یم یا مې نظر په غریبو صحابه کرامو ګوري چې سورلي ورسره نه و چې غزاله تللی وی نو زما سره خو دوه اوښې ولاړې دي انتهایي خفه شوم چې دا رانه څه وشو دا رانه څه شوي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست چې کېناستو منافقین راځي باندې کوي یو سوي بل سوي باندې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو پیژندل چې دا منافقین دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ښه ټیک ته صحیح ده ځه یو منافق به راغی وی د الله پاک پیغمبر زکه پاتې شوم چې تا ته پته رزلک د خزو شوکې ما او د روم خزي چې د غډې خسته دي خولي خزي نه ما جلته بل پتنه کې باخته شمه ته دغه وجنه نه امتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خزه ټیک ده دا کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي زم د جمعه ته ګوټ کې داسې ناستم ځان له سوچ کو چیرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروغ وامه جو خلاص بشم مرګر راته وویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروغ وایا خلاص بشي بیا مې سوچ کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروغ وامه چې یا بیمار یا بل څه نو د نبی السلام خو به پوری باسم خبره به تو کما ټیک شو ځان خلاص کما خو الله تبارک وتعالى ورته وجه دا کار بیماری دروغ ویني بیا نبی السلام ته دروغ وامه نبی السلام به دوکه کما خو الله ورته وجه دا کار مالک دروغ ویني بیا بس کیږي کنه ځان سره مې کړل ریبل کول ما چیرې رښتیا وامه دا سي پاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالق ورلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ماته داسې وکتل مسکی شو خو د خفګان مسکا وه بیا رانه مخ داسې واړم ما ورته چې د الله پاکه پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم زه صحیح مسلمان یم د الله پاکه پیغمبره ما منافق نه حسابوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې ستا سره چې هغه دوه اوښې وي اته چې زه په غزا زما در سره نشته د الله پاک پیغمبر را سره ولاړ دي ولې نه تلې امارته چې الله پاک پیغمبر د سستیا د وجنه پاتې شي هیڅ عذر نه و هیڅ خبره نه و خو د ناراستۍ د وجنه پاتې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې زستا معاملې په الله پرېدم زستا معاملې په الله باندې پرېدم را پاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خفایم سخت خفایم چې بار ته وته تاسو مې وکړو چې زما په شانته کار د بل چا سره شوی دی صحابه کرام راته فرمایل چې استاد عمر ګری نورم شته هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي هغه ما سي پاتې شوی دي ویل ته مې لګه تسلی رااله ما چې زه خو ډیر زیات کمزور ما خو بدري صحابه کرام دي خیر دې کو زه کمزور ما ویل ته مې لګه تسلی رااله ویرو وتم بارتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تیر شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې درو صحابه کرام سره به څوک خبرې نه کوي
هیڅوک په سره خبرې نه کوئ، سلام به پرې نه اچوئ، او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولم نه ورکوئ. د جومات ته رالمه په نبي علیه صلات وسلام مې سلام ور واچو، نبي علیه السلام جواب رانه کړو، صحابه کرام راله جواب رانه کړو. وی داسې کېناستم، نبي علیه صلات وسلام ته داسې وګورم، نو نبي علیه السلام رانه مخ واړی، نبي علیه السلام رانه مخ واړی. وی چې بیا زه داسې وکېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبي علیه السلام ما ته ګوري، زه به یې سترګو کې ساتم، نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبي علیه السلام ګوري، خو چې زه نبي علیه السلام ته مخ واړم نو نبي علیه السلام زما نه مخ واړی. په مانځه باندې ودرېدم، مانځه کې مې داسې په دې سترګې په دې ګوټ کې نبي علیه الصلات والسلام ته به کتل، نبي علیه السلام به ما ته کتل، خو چې پوه به راباندې شو نبي علیه السلام به رانه مخ واړه. وی سخت خفه ومه، وی بار ته ووتم، په صحابه کرامو مې سلام واچو، وی صحابه کرامو راله د سلام جواب رانه کړو، ډېر سخت خفه شوم. وی د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د هغه کور ته لاړم، ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو، هغه رالم جواب رانه کړو. ما ورته چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم، زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم. یا خاموش دی، ما ته څه نه وایي. ما ورته چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم، بیا خاموش دی. په درېم ځل مې ورته وي چې ابو قتاده تا ته وایم، د تره زویه تا ته وایم، زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم، زه د الله سره مینه نه لرم. هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د رسول سره مینه لري او که نه لري. او چې دا خبره مې واورېده که نه، سترګو نه مې اوښکې روانې چې خلکو به زما په ایمان هم شک دی، اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی. سهار له بازار ته ووتم، په بازار کې ګرځم، یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي، خو زما سره چې کوم سړی راته ګوري نظر رانه اړوي، ځکه نبي علیه السلام حکم کوي چې خبرې ورسره مه کوئ. په بازار کې روان یم، وی هلته کې یو عیسایي تجارت له راغلی و، د نجران عیسایي، وی هغه اواز وکړو، داسې چا نه تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی، وی ته ورته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی دا کعب ابن مالک دی. ما له خوا نه راغی، په لاس کې راله داسې یو خط راکړی، ما ته چې دا څه دي؟ وی چې دا د شام د بادشاه خط دی، تا ته یې رالېږلی دی. ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې؟ چې کور ته لاړم خط مې کولو کو، هغه راته خط رالېږلی و، په خط کې دا لیکلي چې ای کعب ابن مالکه، زه خبر شوی یم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستاسو سره ډېر زیاتې راغستې دی، راشه عیسی شه زموږ دروازې تا ته کولو دي، راشه عیسی شه او زموږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت وینې، ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي. چې خط مې ولید هغه مې سیرې کړ، اور ته مې ور واچو او په چغو چغو مې وژړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه. او ناستو مې ژړل مې او فکر مې دا کو، ما وی چې په دې حالت کې ته مړ شوې که نه، نو نبي علیه الصلات والسلام به دې جنازې نه راشي او قرآن شي، او الله دې نه کړي که چېرته په دې حالت کې نبي علیه الصلات والسلام وفات شو، نو بیا خو به زه مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي. هر سړی به وایي چې نبي علیه السلام منع کړی چې د سره خبرې مه کوئ، زه به ژوند څنګه تېروم، زه به ژوند بیا څنګه تېروم. دې کې بیا نبي علیه الصلات والسلام دا حکم هم وکړو، دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي، دوی د بیبیانو نه جدا شي. کعب بن مالک پسې سړی راغی، وی نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه، وی طلاق ورکړم، وی نه طلاق مه ورکوه، طلاق مه ورکوه، خو نور تعلق ورسره نه ساتي، جدا دې شه. وی ټیک ده. دا نور دوه صحابه کرام چې دا بوډاګانو، دوی بوډاګانو د دوی بیبیانې راغلي نبي علیه الصلات والسلام را، وی د الله پاکه پیغمبر زموږ خاوندان خو بوډاګان دي، که موږ د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره طلاق شو خو به مړه شي، نو موږ ته اجازه شته چې خدمت وکړو که نه خدمت یې نه کوو. نبي علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل وی خدمت یې کول خو خبرې اترې به ورسره نه کوئ، نور تعلق به ورسره هم نه ساتئ، ها بوډاګان دي خدمت یې کوئ. کعب بن مالک وایي زما ښځه چې خبر شوی ما ته وایي چې زم چې د نبي علیه الصلات والسلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم، ما ته وایي چې بلکل به نه ځي، هغه بوډاګان دي، زه ځوان یم، زه د پلار کره زما تا ته حاجت نشته دی، زه د پلار کره زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبي علیه السلام فرمایلي نه، او زما خدمت ته ضرورت نشته، زه خپل خدمت په خپله کولی شم. ښځه مې د پلار کره ولېږله، په کور کې بلکل یوازې ناست یم او سحر ټایم و بلکل سحر وختي بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې د الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي، الله زما ته څه ضرورت دی، ضرورت خو زما الله ته دی، زه جهاد له نه یم تللی، نافرماني مې کړې ده، الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي. په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم، مار به نبي علیه السلام خفه پاتې کېږي. دا سوچ مې کوه، په دې سوچونو کې ناست یم. وی ناڅاپه یو اواز وکړو، یا کعب ابشر، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک زیرت می در باندې، زیرت می در باندې، ځکه چې بالکل سحر وختي و چې په نبي علیه السلام د آیتونه نازل شو، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. دا هغه دریو تنو الله تبارک وتعالى توبه قبول کړه چې په هغه باندې دا پراخ دنیا تنګ شوی و، پراخ دنیا پسې شوی و، تنګ شوی و. 500 ورځې پس د هغې دا توبه قبوله شوه، د آیتونه الله تبارک وتعالی نازل کړو. نبي علیه السلام وفرمایل وی لاړ شئ په کعب ابن مالک باندې زیری وکړئ. زه په کوټه باندې ناست وم، جبل السلع ورته ویلی شي د هغې طرف نه اواز وشو، اواز وشو یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک زیری مې در باندې.
دا اواز چې مې اورید ګیر چاپېره ګورم چې اواز د خوشحالۍ دی اواز د څه شي دی د خوشحالۍ دی ناست یو صحابي مې خواله راغی ما ته وایي چې الله ستا توبه قبوله کړه الله ستا توبه ځان ته مې وکتل هېڅ را سره نه دوه څادرې را سره وي دواړه مې هغه ته غېږ ته ور وویشتې چې دا دې ستا شوې په زیرې کې دې دا شوې هېڅ را سره نه دغه دوه څادرې مې دواړه هغه ته وویشتې دا ستا شوې او خلک چې بېچارانې زیری وکړي هلکه زیری ورکړه که نه دا ثابت دي ښه دا زیری ورکول څه دي ثابت دي دا په شریعت کې شته دی څوک در باندې خوشحالۍ زیری وکړي ورکولی څه شي نو به کعب بن مالک هم زیری وشو ځان ته مې وکتل هېڅ نو خو دغه دوه څادرې وې د ځان نه مې راټولې کړه د هغه غېږ ته مې وویشتې ما ته وایي چې دا واله ویراله مسجد نبوي ته نبي علیه الصلاة والسلام ناست دی نو صحابه کرام ماله یو تن هم راپانسېد یو تن را پانسید وی څنګه چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف طلحه بن عبیده رضی الله تعالی عنه منډې کړې ایمان یې غاړه توکړه په دواړه مخې ښکل کړم په ژړا شو راته کعب بن مالک وی قسم په الله د طلحه بن عبیده دا احسان به زه چېرته هېر نه کړم ما ته یو تن هم اواز نه کوو خو چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف دې مال را پاسېدلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې ناستم داسې مخامخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو ما ته وی چې اے کعب بن مالک هغه ورځ مې درته مبارک شه چې مور دې زیږولې داسې د خوشحالۍ ورځ په تا نه ده راغلې دغه ورځ دې مبارک شه چې مور زیږولې داسې خوشحاله ورځ په تا باندې نه ده راغلې ما ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبر الله مې توبه قبوله کړه خو زه چې پاتې شوی یم که نه زه چې پاتې شوی یم زه د خپل مال د وجې نه پاتې شم ډېر سوس کړی یم ډېر سوس کړی یم د الله پاکه پیغمبر ته د خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکوم نبی علیہ السلام راته وایي چې کعب بن مالک ټول مه ورکوه ما ورته وایي چې ټیک د الله پاکه پیغمبره د خیبر په مال غنیمت کې چې کومه ځمکه راته میلاو شوې ده هغه پرېږدم نور ټول مال د الله په نوم باندې صدقه بل صحابي راغی چې د الله پاکه پیغمبر زه د رشته دارو د وجې نه پاتې شوی یم زما رشته دار په دې ورځ راغلي وو زه به د نن نه بعد د رشته دارو سره تعلق نه ساتم زه د دوی د وجې نه غذا نه پاتې شوی یم نبي علیه السلام وفرمایلي نه د رشته دارو سره به تعلق ساتي رشته دارو سره څه ساتي هغه بل صحابي ورته راغی د الله پاکه پیغمبر زه د پلانکي باغ د وجې نه پاتې شوم ما د دې کجوري پخ شوي دي دا به رانه خرابې شي د الله پاکه پیغمبر دغه باغ ما د الله په نوم صدقه کړو نبي علیه السلام ورته وفرمایل اخو ټیک ده خو ستا په خپلو خپلوانو کې ډېر غریبانان دي ستا په خپلو خپلوانو کې د تره زامن دي ډېر غریبانان دي د هغې باندې تقسیم کړه هغې له یې ورکړه هغه باغ یې په هغې باندې تقسیم کړو غرض مې دا کو چې دا یو غزوه تبوک واقعه راغلې وه په دې کې صحابه کرامو ډېرې قربانۍ ورکړي دي دغه واقعه پکې د نبي علیه السلام د دریو صحابه کرامو سره راغلې وه الله تبارک وتعالی د هغې هغه توبه قبوله کړه داسې ښایسته بیاناتو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته نوې نوې بیانات میلاویږي والسلام